السلام علیکم. زه خرابه او اوس د لاهور نه زما څه فینز راغلي وو ملاوېدو لا د زمان پارک نه او یقین وکړئ چې د هغه خبرې مې واورېدې نو دا بي مې دا حی شوه چې دا اخر کم حالات روان دي دا هلته کې دا څه کېږي او بیا زموږ پښتانه زموږ د پښتو کلچر خلاف خبرې دي زموږ د اسلام کلچر د اسلام خلاف دي زموږ د ملک خلاف دي او زه په ویډیو هم نشم بیانولی چېرې دا اخر دغلته څه روان دي لکه عمران خان دی نو دې دروازې وایي چې ریاست مدینه او زه ډېر پاک سړی او زه داسې او زه هغسې او د شپې دا دغلته چې جینکې پرووایډ کېږي ایسونه دي چرسونه دي نور داسې غلط حرکتونه دي د پاکستان خلاف ایجنډې دي پلانونه دي نو دا تاسو د خپل کشران پریښي دي دغلته تاسو دونه د خپلو کشرانو پسې شاته نه ګورئ د دې بچو پسې دي رونو پسې چې بای دا تاسو څه کېږي کني زه تاسو چیلنج کوم په خپله له چا چې دا بچي رونه بایګان څوک هلته دي زمان پارک سره ټینټونو کې دي تاسو په خپله لړ شئ او په دې باندې لږ وګورئ د شپې 12 بجې 11 بجې یو چاپه شانتې بیوغې چې دې هلته کم حرکتونه کوي که یې نه کول زه چیلنج ورکوم چې هلته کې ډېر غلط حالات روان دي دي ما ته دا خبرې بیان کړې زما د فینز د زمان پارک سایډونه راغلي دي چې ما ته دا خبرې بیان کړې چې پښتانه سره زما باندې زه بیخي اپسیټ شوم دې خبرو سره نو تاسو ته مې دا یو ډېر همبل ریکویسټ دی چې دا ټول هسې ډرامې دي دا ټولې هسې کیسې دي او اوسه پورې د غریب تپوس نه کېده اوسه پورې ستاسو تپوس نه کېده خو چې په ده باندې سخته راغله په دې عمران باندې نو اوس تاسو زمونږ ستاسو دا بچي او دا رونو دا غریبانان یې وغوښتل چې راځئ او زه به دا کوم او زه به هغه کوم ولې دې اوسه پورې چېرته 10 کاله خو ده په دې پښتونخوا کې تېر کړل دا ولې بیا زموږ پښتونخوا تباه او برباده ده غربت دی دغه دا ګراني دا غربت به ده ختم کړی و که نه چې دې دونه نر وی نو دا ده چې ډېر زیات غلط او ډېر خصوصا د جینکو او د آیس خو مونږ ته داسې پته لکه 100 نو د دې دغه نه خپل کشران وساتئ کني یقینا چې ګورې تباهي او تباه او برباد بشي او آیس باندې راخته شوي دي خلک په نورو ډېرو غلطو څیزونو راخته شوي ستاسو کشران تباه او برباد کېږي او زموږ ملک ته نقصان نه ځي ځکه دله زه پیغام در کوم کني زما پکې نوره هېڅ څه فایده نشته خو خپل بچي دي دا واپس راوغواړئ څونه چې دا ما هلته خلک ګورئ مهرباني وکړي خپلو کورونو ته واپس راځئ دیاړئ مزدورۍ کوئ او خپلو بچو له حلال رزق ګټئ بیا دا نه چې تاسو هلته کې ناست او یې در باندې به دغه غلطې کوي او تاسو هغې ته خوشحاله یې خپلو کورونو ته مهرباني وکړئ چې واپس راځئ او د خپلو بچو او د خپلو دغه خدمت وکړئ د ملک